السلام علیکم دوستانو، زما نوم دی میرعلی خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. دوستانو، په پاکستان کې اوس درې غټې سیاسي پارټۍ موجودې دي. زیاتره خلک د غریبۍ په تیارو کې د ویشتو والا خلک او د دې خلکو د دې پارټۍ اوسېده څنګه دي، که هغه په حلالو پیسو وي او که په حرام. راځئ په دې باندې یو نظر اچو او د معلومات حاصلولو یو کوشش کوو چې د دې دومره غټو غټو محلونو دیوالونو نه بهر چې کوم غریب قوم اوسېږي، دوی ته دا غریب قوم په نظر راځي او کنه. د هلیکاپټرو او د ډیرو ګرانو پیسو ګاډو کې ګرځېدو والا خلک د دې غریب قوم په ټیکس باندې د سیکورټي، کور، خوراک، د چکرو خرچې او د پټرولو پورې ټولې خرچې کولو والا خلک د داسې خلکو تکلیف لیدي شي چې د هغوی د سیکل لا غشتو حیثیت هم نشته، او د ښه عالیشان دسترخوان خورولو والا خلک چېرته دا سوچ هم کوي چې د دوی په ریاست کې غریب خلک، داسې غریب خلک چې پکې ټول ورځ ورته کار میلو نشي او تش کور ته لاړ شي او سره د بچو او د ښځې په ناره خېټه اوده شي، چې ډېر پکې خودکشي هم کوي. دا دی په اسلام آباد کې پرایم لوکیشن باندې د ټولو نه غټ کور او په غریبه علاقه باندې جوړ شوی کور د سابقه وزیر اعظم عمران خان کور دی. حالانکه عمران خان د دې کور منی ټریل ورکړی دی چې هغه یې ډکلیر کړی هم دی، خو ولې چې نن زموږ دا موضوع نه ده، او دا د جاتی ګمراه په ریون روډ باندې عظیم الشان او غټه بنګله د سابقه وزیر اعظم نواز شریف ده، او دا د په بحریه ټاون کې د اوږدو دیوالونو محل د بلاول بټو زرداري کور، چې دا کور په 25 کناله کې جوړ شوی دی. دې ته وایي بلاول هاوس. په پاکستان کې د صدر نواله تر وزیر اعظم پورې او د وزیر اعظم نواله تر ډي سي پورې هر غټ او اعلی پوسټ باندې موجوده شخص په یو عظیم شان ځای کې یو عالیشان کور ورکېدی شي، چې په دغه عالیشان کور کې نوکر چاکر، سیکورټي ګارد، کوک، ډرایور او د ډرایوینګ دپاره غټ غټ عالیشان ګاډي هم میلاویږي، او چې ورسره یو غټه تنخواه، ورسره حکومت، عدلیه، فوج او د سیکورټي ادارې او په اعلی عهدو باندې اعلی افسران او دوی سره موجوده ټول سرکاري ملازمین ورسره هم شامل دي، چې دا ټولې عیاشۍ یو داسې ملک کې نه کېږي چې هغه په خپلو وسایلو برابر دی، بلکې یو داسې غریب ملک کې کېږي چې هغه ملک د بل نه قرض راخلي او خپل ملک پې چلوي. خو بیا هم د الله شان ته ګوره چې د قرضې باندې چلولو یو ملک حکمران موږ ته په کروڑونو روپۍ باندې پروزي، او د دوی په سیکیورټي او په سهولتونو باندې داسې پیسې لګي چې لکه څنګه چې د دنیا یو امیرترینه ملک وي. خو دا د پاکستان د هغه غریب عوام اشرفی دي، او دا اشرفی زه او ته او زمون په شان نور میډل کلاس خلک د ټیکس په تور باندې ورکوو، او د دوی دا غټې خرچې پکې برداشت کوو. دا ډي سی او، ډي پی او، صدر، گورنر، وزیر اعظم یا وزیر اعظم هاوس، دا ټول غټ محلونو کې اوسېدونکي خلک ټول د انګریزانو په دور کې چې څنګه با افسرانو ته محلونه ورکېدل، چې کله به انګریزان په موږ حکمرانان وو، چې دلته د غریب عوام به صرف دا کار و د هغه انګریزانو خدمت کول او د دې امیرترینو خلکو خرچه اوچتول. خو ولې چې نن انګریز زموږ د ملکونو نه اوتې دي او د هغوی جوړ شوي نظام باندې زموږ خلک تر نن ورځې پورې چلیږي، او خاص کر حکمرانان او غټو عهدو والا افسران خلک، او د دې غټو افسرانو، وزیرانو، خلکو غلام قوم نن هم موجود دی چې هغه ستا او زما په شکل کې دي. د دې ټولو خبرو ویلو مقصد صرف دا دی چې په دې غټو غټو محلانو کې اوسېدونکي خلک، وزیران، وزیر اعظم، صدر یا نور داسې غټو عهدو والا خلک د خپلو د دې محلونو نه بار تللي دي او چېرته بار کتلي دي چې بهر دا په سخته ګرمۍ کې غریبانان خلک چې کوم کارونه کوي او تکلیفونه برداشت کوي، او چې څومره غریب مزدوران بغیر چته، بغیر بسترو پر ورونو باندې اوده کېږي، او هغه غریب خلک چې کوم خلک د دوی په دې غټو محلونو کې سهار او ماښام خښتې لګوي او دوی له محلونه جوړوي. د دغه غریبو خلکو سهولیات خو لا پرېږده چې ضروریات، مثال کې طور پر چیني، اوړه، غوړي او داسې قسم له نور ضروریات پوره کولو باندې د دوی زندګۍ ختم شي، او هم په دغه حالات کې دوی وفات هم شي. او دا په سرکاري غټو محلونو کې دا غټ غټ افسران او وزیران چې د دې غریب قوم وینه په سکلو باندې نه مړیږي او خپله ښې عیاشۍ کوي او د خپل را روان نسل لپاره ښه دولت جمع کوي، او چې کله دوی مړ شي نو هم په هغه پیسو د دوی مزارونه هم تیاریږي او دوی د یو لیډر په طور باندې امر شي. خو دا بې وقوفه عوام په خپله
په دې ګرمۍ کې خپله روزي ګټل پرېږدي او په جلسې جلوسونو کې شامله شي. خو دا د پاپایو پري ورته د ایسي مخامخ ودرېږي او همدغه په ګرمۍ دوب کې ټولو مزدورانو ته خطاب کوي. او کم خلک چې دغه غریبو عوامو کې ګرځېدلي نه وي نو دوی به د دغه غریبانانو خلکو دوب درد څه وپېژني. او دا ټول د اشرف زادو سیاست دی. دلته به چېرته په پېښه باندې د یو غریب کور نه لیډر په مشکله میلاویږي. کنې ټول هغه سیاستي لیډران دي چې په الیکشن کې ښه پیسه ولګوي او بیا هم هغه واپس راګټي او بیا د خپل خاندان دپاره جایدادونه هم تیاروي جوړوي. بیا دوی دغه خلک زموږ د معاشري غریبانه هوس خلکو ته ښایي او وایي چې دا خلک هم په موږ کې یو شان شامله دي او موږ هم د دغه غریبانانو خلکو قوم نه لیډران جوړ شوي دي او موږ غریبانان خلک دوی ته اوټ ورکوو د ایوانونو ته یې رسوو. او چې کله هم دوی دروغ فریب بېایماني نه وي پرېښي او په یو الله باندې یقین نه ساتي د دوی دا حالت هیڅ کله هم نشي بدلېدی. راځئ دوستانو اوس یو نظر د کامیاب معاشرې باندې هم اچو. د یورپ د ټولو نه مالداره ملک جرمني سابقه چانسلر انجیلا مرکل چې د دې دا کور دا غون بلډینګ نه دی بلکې په دې څلورم منزل کې دا یوه کړکي چې ښکاري دغه یو وړوکی شان اپارټمنټ دی. دا د کوانټم کیمسټر په دننه پی ایچ ډي هم ده چې د دې خاوند هم په کیمسټرۍ کې پی ایچ ډي دی. دوی دواړه په همسټکم یونیورسټۍ کې سبق ښایي. دوی د هیڅ قسمه سرکاري خرچې نه بلکې د خپل جیب نه د جیزونو ټیکټ کټ کوي او د خپل جیب په خرچه باندې د نورو ملکونو سفر کوي. خو ولې چې دا انجیلا مرکل د 9 کالو د ټولو نه طاقتور ښځې اعزاز هم دې ته حاصل دی چې دا انجیلا مرکل دا ساري ټیم خپل خاوند لا پخپله د ساري ناشته تیاروي. خو ولې چې موجوده د جرمني چانسلر اولاف شولز یو ماهر قانوندان لایر دی، سپیشلایزیشن دی او لیبل لا او امپلویمنټ دی. دی په دې وړوکي شان ذاتي کور کې اوسېږي. د دنیا یو بل عظیم ترین او مالداره ملک نیوزیلینډ وزیر اعظم جکینډا آرټینډا د خپل ځان او د خپلې فیملي لپاره یې صرف د 1443 فوټه یو کور واغوښت چې دا کور د 1920 په دننه جوړ شوی. د خپل ټول مصروفیات په دننه دا د خپل کور ماشومانو لا او خپل خاوند لا خوراک په خپلو لاسو تیاروي چې خپلو بچو له هم ټیم ورکوي او د یو ښځې په ناطې باندې دا د خپل کور د بچو ټولو ذمهواري هم اوچتوي او د خپل کور په دننه د ملک ټولې هم ذمهوارۍ سنبالوي. او دا د موګیوا ایپس سابق چانسلر کور دی چې نوم یې دی چانس مجیکا. دا د یو وړوکی غوندې کور دی چې په شکل کې خو سم باغ ښکاري. د خپل صدارتي ټیم کې هم په دې وړوکي ګاډي کې مزل کولو به او د خپله تنخواه $12,000 وه لس کم 100% د الله په نامه غریبانانو له ورکول. په دې وجه باندې خود ته د دنیا غریب ترین صدر خطاب ورکړی شوی. د یو پیره نه پس په دویم ځل د صدارت الیکشن ځکه ونه کړو چې د هغې جواب کې ویلي چې اوګوی دونه وړوکی ملک هم نه دی چې دې ته به بل داسې صدر میلو نشي. په دنیا کې چې څومره د ترقي یافتو ملکونو فهرست وګورئ نو په دې کې به دا یو خبره تاسو ته کامن سنس میلاویږي چې دا ټول به عوامي لیډران وي. بس د عوامو منځ کې به ګرځي او د عوامو سره به یو ځای سفر کوي او په خپله ذاتي خرچه به ګرځي او د ملک د سرمایې روپۍ به دی بچ کوي او صرف خپلو فایدو ته نه ګوري بلکې د عوامو فایدو ته ګوري او هغه شان فیصلې کوي چې نتیجه یې صرف یو ترقي یافته ریاست جوړول دي. دا ټول هغه سبق دی چې کوم د حضور نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه خپل امت ته میلو شوی و. ولې چې اسلام څومره د غربت وخت لیدلی دی او حضور صلی الله علیه وسلم خو دا ډېرې لوږې نه د صحابو سره یو ځای خپلو خېټو پورې کاڼي هم تړلي دي. یو ټیم پې داسې هم راغلی و چې د غزوه احد په دننه ستاسو تره حمزه چې شهید شو نو د هغه د بدن لپاره تاسو سره پوره کفن هم نه موجود. که سر به مو لپټولو نو خپې به ښکاره کېدې او که خپې به مو پټولې نو سر به ښکاره کېدو. نو ځکه خو یې ولا په سر باندې کفن واچولو او په خپو باندې ولا وچاکایا او خاورو ته یې وسپارل. تاسو د دې نه یو تصور وکړئ چې په نن وخت کې هم یو داسې غریب سړی به وي چې هغه به کم از کم ځان له یو کفن قدرې هم نشي اخیستی
او بیا خلفای راشدین د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې به ټوله شپه په کوڅو کې ګرځېدل او د عوامو حالات به یې کتو چې هغوی د خپل ځان دپاره څه محل یا جایدادونه نه جوړ کړی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به په خپلو اوږو باندې د غنمو بورې راوچته کا او د یتیمانو کور ته به یې پخپله وړله او وی چې د قیامت په ورځ به د دوی تپوس مانه کېږي چې د یو فالتو څادر به هم دا عوام د دوی نه حساب غواړي چې دوی به د مسجد نبوي په دننه خپل سر ته خښته یا کاڼه کېښو او ښه پر سکونه خوب به یې کولو دوی شموره به میل باچاهانو به دا لایف سټایل و نه څه غلامي نه څه سرکاري دورې او نه څه عیاشۍ وي خو افسوس په دې خبره چې دا سبق و د مسلمانانو لپاره خو دا عمل خپل کو کافران د ځان لپاره ولې چې څوک هم د الله تعالی نظام خپلوي هغه کامیابیږي ضرور هغه د کافران ولې نه کافران دي او دغه کوشش ولې نه کوي الله تعالی خو خپل نیازبین قوم بني اسرائیل هم یوازې پرېښی و ولې چې د بني اسرائیلو بد عملونه د حد نه ډېر زیات شوي چې دغه شان عربیانو له هم حکومت ورکړی شوی او نبي علیه السلام له دغې قوم نه منتخب کړی شوي قرآن پاک هم د دوی په ژبه کې نازل شو خو کله چې دا خلک په عیش و عشرت کې ورډوب شو نو الله تعالی د دوی حکومت ترک عثمانیه ته په حواله کړو یعنی سلطنت عثمانیه ولې چې د الله تعالی هېڅوک څه نه دي او هر انسان له به د هغوی د عمل مطابق سزا او جزا ورکېږي ولې که دا نظام بدلول غواړئ نو صرف د ټولو نه مخکې خپل ځانونه بدل کړئ او بیا به یو داسې لیډر راولئ چې هغه د عوامو منځ کې میلاویږي د عوامو منځ کې سفر کوي د عوامو منځ کې ګرځېده کوي د عوامو منځ کې یو شان رحم سهن خوراک کوي او د دغې لیډرانو جایدادونه بچي ټول له ملک نه بار نه وي هر څه یې په دې ملک کې موجود وي او دوی موږ سره هم په دې روډونو باندې ګرځي مزلې کوي او هم په دې هسپتالونو کې خپل علاجونه کوي د ټولو نه ښه خبره دا ده چې هغه یو داسې لیډر وي چې د پاکستان د راتلونکي نسل سوچ ساتي او یو ښه سوچ لري داسې سیاستدان دې نه وي چې صرف خپل جیبونه یې ډکوي دوستانو امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ډېر ښه سبق اخیستی وي او آینده به هېڅکله غلط قدم نه اخلئ په احتیاط باندې به هر قدم اخلئ او په احتیاط به ووټ ورکوئ دوستانو که ما نه دې ویډیو کې څه غلطي کمي بیشي شوي د هغې معذرت غواړو میلاویږو په یوه نوې انټرسټینګ ویډیو کې تر هغې پورې د تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان